إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء
عرفة وأفضل ما قلت والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. زما عزتمندو حاضرین و اوریدونکو باقی تمام سامعینو نن شپږویشتم تاریخ د ذی القعدې څوارلس سوه سلور سلویختم هجری دا. لوگو رز بعد د ذی الحجې بابرکته او باسعادته میاشت شروع کیدونکې ده. په دغه میاشت کې څه اعمال دي د انسان د ترقۍ دپاره او د الله په دربار کې د ځان د بخښنې دپاره. یو د ټولو نه لوی عمل هغه حج د بیت الله دی چې سم مسلمانان تلی دی او سروان دی. الله دې د ټولو دا حجونه خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسوي. سردار دو عالم صلی الله علیه وسلم فرمائی الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. آغا حج چی اللہ قبول کی داغی دنیا کے دا سے بدل نشتا چرے بندتا میلاوشی دا دے بدل دادا چی اللہ رب کریم بدے بندل آخرت کی جنت ورکی. سبحان اللہ. من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. چاچے حجو کو او دا آغی دا آدابو دا قوانینو ضوابطو خیال او ساتلو خیستا حجیو کو وی داغا بندہ اللہ دو گناہ نا دا سے پاکی تبوی چه اس دو مورا پیدا شو اڑو دو گناہ نا دا کڑے. سبحان اللہ. بہرحال دا حج خوزان لفضیلت دے و دا عملگری اکثر تعلیم کی دا حج فضیلت ہم تاسو تاوئی. اللہ دے دا ټول امت مسلمہ پا حج دا بیت اللہ کی نصیبہ فرمائی. نو یو عمل آغا دا حج دے. دویم عمل آغا پدی بابرکت و رزو کے دو قربانے دے. قربانی واجب دا پا مسلمان باندے مقیم باندے بالغ بانے مالک دا نصاب بانے روغ باندے چلیوانے نوی کنا عقل برابر وی. نصاب سمر ہے نصاب 250 میں تولی سپین زر دی.
چې چا سره کور کې نقد پیسې سره زر سپین زر د تجارت سوداګانې او د ضرورت نه زیات سامان ضرورت د تر ضرورت څه ته وایي د ضرورت نه زیات سامان دا پنځه سیزونه سره زر سپین زر نقد پیسې د ضرورت نه زیات سامان او د تجارت مال چې د دې یو یا دوا یا د دې ټولو قیمت 250 نیمه تولې سپین زرو ته ورسي یا په واوړي دغه انسان مالدار دی مالک د نصاب دی په د باندې قرباني واجب ده کوي نه کړه دی د واجب پرې خودون کړي د الله د دربار کې ګناهګار دی ضرورت څه ده وي فریج ضرورت کې نه ده همداسې ساده وبم خلک سکلی شي فرج ضرورت کې نه ده موبایل ضرورت نه ده هغه لوښی چې دا مونږ او تاسو ودونو کې کوو او تر قیامت نه استعمالیږي دا ضرورت نه ده دا به حسابه چې المارو کې زمونږ د خويندو میندو یې خیری کنه او د برکت د پاره ورته صرف ګوره که غم خادي پیښ شي مالک کې ترماس او لوښی غواړي خو لاسې مات شو چې المارۍ ته لاړ شي هغه خپل لوښي راوالي دا لوښي به حسابې کم لوښی د خوراک او څښاک هغه بستره د څملاستو قالین وغیره چې کال کې یو ځل نه استعمالیږي په دې باندې زکات موړي قربانی خلاصه کې اب حساب یو بل مسله ده خو خپانه شیخه زمونږ غره پر خويندو میندو قرباني واجب دي زکه چې هر خور سره کم سے کم چډیرم کم یو توله کاله خور سره وی ګره یو توله کاله قیمت څومره 2 लाख करे نو پدم قربانی دوکي ونه کوي ښا پدیم قربانی واجب ده دانه چې بس کور کې شریک واجبہ خبره پیسې راوړم خو سره एकदम چې د یو کور نه لکه کور کې پلار دی سلور زامن دي او شریک دي د ټولو یو قربانی وکړه نو ثواب هم ټولو ته ورسي روغاړه ټولو آزاد شول نو دې سوې چې مونږ خو شریک یو ها تعالی د الله پر ذات قسم در کومه ته چې مونږ شریک یو یعنی مطلب پلار مشر دی په ایمان وای چې ته تنخواواله دا ټول پلار لور کې خو شریکی کنه اوس خو پلار نه مني سو اسی په ایمان وای چې دا ستاد کور کې څه شی پلار په خپل اختیار چاله ور کې ته پلار پرې دی ستا خور له چې حق ورکې پلار گریوان تلاسه چینو چې بل چاله ور کې بیا به سهالي د پلار دروغ جنا دروغ وې چې مونږ جی شریک یو دروغ وې شریک نه ستا خپل وشتره پتا باندې قربانی واجب ده ستا خزه وسته باغی قربانی واجب ده غاړه آزاد کا د ټنګ ټکور د پاره د دریمو سلوختو د پاره او د کلونو د پاره او د نکریزو د پاره پیسې خړې دي د جوړو جامو د پاره او سټیلونو د پاره او میک اپونو د پاره پیسې ډېرې دي او قربانې د پاره غاړه آزاد کا غاړه آزاد کا قربانیوں کا دوکے مکاوا دوکے مکاوا مونږ نه خلک تاسو کې جوې په قرض کیږي کنه کی دا زمون ټول ملک په قرض روان دی ښا په قرض کیږي دا ټول ملک په قرض روان
د نغدو مالک پکې څوک هم شته. زمونږ بادشاهان په قرضونو روان دي. IMF سره مذاکرات کامیاب شو ناکام شو، کامیاب شو ناکام. ستا دا ټول ملک په قرض روان دی. سړیه دوکې مه کوه، په قرض کېږي او که نه کېږي. چالو قرض دی سړیه، د نورو شیزونو دپاره قرض کړی دی، دپاره مو که الله به در وس درکړي او ختمې به شي دا پیسې. خو دوکې مه کوه، ښه دوکې مه کوه. الله دپاره قرباني پیش کا چې الله دلبار کې ستا دپاره مرتبه جوړه شي، مقام جوړ شي. بہرحال دویم عمل یو حج و دویم قربانی دا. دریم عمل پدے کہ آغا تکبیرات التشریق دی چی آگے بے انشاءاللہ را روان جمعہ کی بیان کو. سلورم عمل پدے کہ آغا روجنی ولدی دا عرفی چی دا دیر لوی عملو او دا عرفی دا ورز دعاگانی دا دیر لوی آبا بیا ویو انشاءاللہ. خود چون کے یوسو مسئلے لگی ازدہ کئی کلا کلا مونگا غٹی غٹی خبرو بانی خپیرا کاگو وڑی وڑی خبری نیغی نیغی کو. عبداللہ ابن عباس دے یا عبداللہ ابن مسعود دے اللہ دے کمیزیتے معاف کی داغن یہ عراقی تپوسو کو خیال مورے یو عراقی تینا تپوسو کو وی دا مچ وینا پاکا دا کپلی ترا آغا پا جڑا شوی بیخ دیوزا غرق شی دا مچ دا وینی تپوس کے او دا نبی علیہ السلام نوسیم و دا کربلا پا میدان کی علال کو دا آغا دا وینی تپوسا دیرہ درانا خبر دا فرائضو دا واجباتو داغی فکر نشتا خو مستحبات منیغ نیخ کری. شریع مسئلہ دادا نبی فرمائی اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي کلا چی دا غٹ اختر میاش راو خطلاو شروع شوا او د یو سړی اراده دا چیز قربانی کو مالا قربانی نیولی ندا قربانی لا ندا نیولی خو اراده دا چی قربانی با کو ما ساروی لا ندا راوسته پیسی ایسا کی لا ندا ورکڑی منده تا لا ندا تلیویزا مڑ را بولو خو اراده اشتره چی قربانی با کو ما نو دا اللہ حبیب وی ثواب پدے کرے چی دے دے دانو کان نالی دے دے سنت نالی دے دے دزان نا ویخت نکٹ کئی و دیتا مستحب وی کدے یو سڑی نوکان غٹ دی نو دے با دا کٹ کئی نوکانی چی غٹی دا با کٹ کئی دا نا چی جی واللہ قربانے تا میرارا دا غٹ غٹ نوکانی پریخی دا کٹ کا سنت غٹ دیا د نامن لاندې ویخته د طرفونو ویخته ډیر غټ دي دا به کټکۍ بیا ګناه کې اختره ښه خبره ده نن 26 دی که نه 26 ذوالقعده تاسو له خو نن دا یاد دی چې نن 14 دی نن اسلامي تاریخ خبره کو نن 28 تاریخ دی اسلامي نو خالی ورځې 28 شو اتوارې 28 شو پیرې یو کم دیرشم شاید د نه ورځ یکم شیا نشیا خو شکی را کنه نو د پیر ورځ باندې خپل سنت نو کانم کټکا اراده د قربانی نو کانم کټکا سنت برابر کا لس ورځو کې بیا د دومره نه برابرېږي نو سوا کې براش اسانه ده کنه سو بیا مولیانو نه تپوس کې چې دا والم کوانلم بس اتوار پیرلا ځان تیار کا تر اختره پورې به انشاءالله دې مسئلې نه بچي بس اسانه خبره بل دا ورځ ډېرې قیمتي دي دا د نهې ورځې نه به انشاءالله شروع کیږي ښه تر اختر مانځه پورې دا ورځې ډېرې قیمتي دي اوې خفه نه شئ د روجې میاشت خو تېره شوې ده که نه روجه څومره قیمتي ده د روجې د ورځو نم دا ورځې قیمتي دي سبحان الله
دا د روزې د ورځې نه قیمتي دي. الله الله. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نقل کرے. سعید ابن جبیر پیژنئ، ډېر لوی سړی تیر شو، ډېر لوی سړی تیر شو. ماسخوتن با د جمعې په شپه کې ودرېدو وترو ته او تر سحر اذان پورې به یې وترو کې ټول قرآن ویلو. سبحان الله. سعید ابن جبیر د الله د پیغمبر د احادیث ډېر لوی خدمت کړی. حجاج ابن یوسف وغوښتلو وجنیه، وی غوښتلو کنه اے د حجاج ابن یوسف باره کې بم غلط خبرې نه کې ښا. په مونږ او تاسو ډېر لوی احسان دی. ګوره خصوصا په مونږ پښتنو باندې، پاکستانیانو باندې د حجاج ابن یوسف احسان ډېر دی. یو احسان په ټوله دنیا دی. اے دی قرآن لا زور او زیر او شد او غړوندی او رکوع او نصف او حزبا دا د حجاج ابن یوسف ډر دی. سره د دې نه چې زور زیر شته مونږه نه قرآن غلطېږي، چې دا زور زیر نه وی نو زمونږ به څه حال وی. دا غټه نیکي ده. دویمې دا کړی دی چې د حجاج ابن یوسف په اډر باندې محمد ابن قاسم هغسې په هندوستان دلی باندې تر ملتان او کراچۍ پورې رالو. دا ملک د هندوانو نه آزاد کړی دی. په مونږ یې دام ډېر لوی احسان دی، ډېر لوی احسان دی په مونږ باندې. نوره معاملې الله سره ده، معاملې الله سره ده. وی چې کله مړ کېدو مور سر ته ناسته راو جاړي ورلا. مور ته وی ولې جاړې؟ اواز یې زه خو نه مرم، دا ټوله دنیا به مري نو ولې جاړې؟ مور ورته بچیا په مرګ دې نه جاړم، خو ظلمونه دې ډېر کړي دي. ستا ظلمونه مې جړې چې تا سره به الله څه کوي. وی مورې تا نه تپوس کومه که چرې الله تعالی اختیار درکړي چې حجاج سره څه کول غواړې نو ته به ما سره څه کې؟ مور ورته وی زما په تا باندې جهنم نه پیرزو کېږي، جنت ته به دې اچومه. وی ښه واوره مورې، که قیامت په ورځ مانه الله تپوس وکړي چې حجاجه ستا په باره کې زه فیصله وکړم که ستا مور فیصله وکړي؟ مور ورته پتا مې دوزخ نه پیرزو کیږي. نو که الله را نه قیامت کې تپوس وکړي چې حجاجه ستا باره کې زه الله فیصله وکړم که ستا دا مور فیصله وکړي نو زه به وایم ربه مور ته مې مه پرېږده، کیدی شي مور را سره ظلم وکړي، ته را سره فیصله وکړه. سبحان الله، څومره لوی اعتماد دی. حجاج ابن یوسف سعید ابن جبیر وغوښت، وی راشه. روان دي، اسپیان ورسره دي. لاره کې شپه راله، د غر لمنه ده او برا د غر په څوکه کې یو پیر دی، راهب دی د نسواراو. هغه راهب رالو سعید ابن جبیر او د سپایانو ته وی چې بره راوخېږئ ما سره شپه وکئ، دې غره لمنه کې مې سارېږئ، دلته د ازمریانو یو جوړه ده او د شپې دلته راځي نر او ښځه، اوسې نه چې نقصان درته ورسي. هغه سپایانو ویلي ځو. سعید ابن جبیر ورته ویلي تاسو لاړ شئ او ما الله ته پرېږدئ، زه الله سره لږې پټې خبرې کوم. ای ورته ډېر ویلي وی نه، دی پاتې شو. او هغه سپیان لاړل هغه راهب سره او د شپې تماشې ته ناست دي. چې شپه نیمې ته ورسېدله نو هغه ازمریانو جوړه راله نر او ښځه. سعید ابن جبیر په مانځه باندې ولاړ دی، الله ته جاړي. هغه ازمریان چې رالل نو یو ازمری خیخ په باندې ولا سر کې خو، بل ولا په ګسخ په باندې سر کې خو. سبحان الله. او چې کله
سجده تلاړو نو هغه زمریانو لخپې سټلې هغه راهب هم دا نظاره ګوري هغه سپیان هم دا نظاره ګوري هغه راهب ویلي چې د امتی دا حال دی چې زمریانې تابعدار دي نو د پیغمبر به څنګه شان وي نو هغه کلمه ویله چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اسپیان رعل سعید ابن جبیر دوی تان بوزو کمونتا بوتلی حجاج لنوالا لیده وینا خیانت مکوی بو میزی که زما د مرگ نیټه الله نوی لیکلی نو ما د خپل نیټې نه بادشاه مخکې کولی نشي او کمال الله د مرگ نیټه لیکلی وی تاسو مې رستو کولی نشئ بادشاہ ته راوست بادشاہ ته ودرېدو حجاج ته حجاج ورته ستا نامه سره وی سعید هغه ورته وی سعید نه شقی سعید معنا نیک بخته خوش نصیبه نو بادشاہ ورته ستا نامه شقی ده بدبخته نو سعید ابن جبیر رحم الله ورته وی حجاج زما پلار عالمو او هغه چې مال دا نامه خود نه ناخه پوهېدو ښه ته نه پوهېږي بادشاه غوسه شو ما ته وایي نه پوهېږي اله وی راسم لوی مخ والا قبلې لکه یو حلالې کوي ته خو څاروی حلالې راشه انسانان حلال شوي نو چې څنګه یې چاړه پې راښکله نو هغه آواز وکړو فول وجهک شطر المسجد الحرام مخ خانه کعبې ته واړه هغه له غصه ورله وی قبلې له وله شا کوي مخې دې بل طرف ته واړوئ نو بیا یې د آیات ویلې ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله اله وی پس مکه سمله وی دی خو هر طرف ته آیتونه وی نو چې پس مکه سملو نو د آیات شروع کوم منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الله عزمکه نه پیدا کړی راځي به عزمکه لو قیامت کې بم پورته کیږي عزمکه هغه لغه سوال لوي چاړه پر راکاږي دا سره خیاتونه نه ختمي نو چې حلال کو وینا تن ډیر لاړه وا دا دومره یو موټه سړیو دومره وینا ډاکټران راو حکیمان دا وګورې دنه دا دومره وینا والے لاړه هغه چې کله معلوماتو کو ورته بادشاہ تا بچ سو کلالول کنه چې تا ویل حلال وی داغه بدن کې بدیر د لاس وینا اوچا شو رنگ به زیړ شو نه کنه ودا غیا لګ وینا لاړ خو د چې کله تا په چاړه راخلا وی د پزړه کې د حلالې دو د زری برابر یرا نوا چاړه په راخ کړه کې د پرګونو کې آب او تاب سره وینا روانه و خټ کې دا جذباتو کې نو وینا ډیر وا نو چې تا حلال کو ټول وینا پرګونو باندې وروت سعید ابن جبیر ډیر لوی سړی تیر شو نو سعید ابن جبیر وی دا ډیر قیمتي ورځې دي ښا وی چې کله به دا ورځې رالی وی د به اعلان وکړو چې ملاقات له څوک مه راځئ بس ملاقاتونه بند شو زه د رب عبادت کو او امت له دا اعلان وکړو چې امتا دې ورځو کې ډیوې ممړې کوئ لیټونه ممړه کوئ څه مطلب لیټ چې سړی مړ کوي نو خوب راځي که نه اوده کېږي نو اوده کېدو دپاره خلک ډیوه لیټ مړ کوي که نه وی لیټونه ممړه کوئ دا د خوب ورځې شپې نه دي دا د عبادت شپې ورځې دي عبادتونه وکئ نبی علیہ السلام وی ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر
نبی علیہ السلام وی دا کال دی 355 ورځو کې داسې ورځې نشتا چې الله لپاره د بنده عمل ډیر خوښ وي. ها چې بنده عمل الله ته ډیر خوښ وي او الله ورته ډیر خوشحاليږي دا لس ورځې د اختر دی. صحابي تپوس کوي ولل جهاد فی سبیل الله، وی دا الله پیغمبر د نور ورځو جهاد او د دې ورځې عبادت د دې باره کې سوي. نبی علیہ السلام وی ولل جهاد فی سبیل الله، د نور ورځو جهاد او د دې ورځو عبادت دا عبادت دغه جهاد نه بهتر دی. الله صرف یو خبره ده الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. کام ورځو کې یو سړی لاړو جهاد ته واپس ژوندې کور ترا نغلو د الله په لار کې شهید شو نو د شهید مقام ته څوک رسېدی نشي. د شهید ډېر لوی مقام دی. الله وی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. الله یو سړی زما پلار کی شهید شو مړ شو، زوانی بیلو دا بچی بیلو دل خزه بیلو دا کور روزگار قربان کو. اللہ وی دا موی چی مڑ شو ختم شو. اللہ وی نانا بل احیاؤنا دا خود جوندے دے دا جوندے دے. سوال راتلو سنگا جوندے دے مون خود د جنازه کړي دا د ژوندۍ سړي جنازه خون کېږي. د خزا کونډه دا د ژوندۍ سړي خزانه دا کونډه شوې. د بچي یتیمانان دي د ژوندۍ بچي خو یتیمانان نه وي. د مال تقسیم شو نو د ژوندۍ سړي مالونه میراث خو نه تقسیمیږي. د خزه پرهیز نه بعد دویم خاون کړي دي نو د ژوندۍ سړي خزه خو حرام ده. والمحصنات من النساء الله وینانا بل احیاء بل احیاء بل احیاء ژوندې دي ژوندې دي. خو ورپسې خبره واوره چې ولکن لا تشعرون دا ژوند داسې ژوند دی چې ستا شعور او دل او دماغ کې راځي نه. دا ژوندی دی خو په دې ژوند ته نه پوهېږي. دا نه چې د دنیا په شانتې ژوندی دی او قبر کې منځونه کوي. دا خو د خلکو له ښه چلو خولو بس منځونه مه کوئ ښه قبرونو کې به کوئ که چې یو تن ګوره مانځله رانه شي قبرونو کې به منځونه هم کوئ او روجې به هم نیسئ. عجیبه حال قبر کی منظم کئی او دا کئی او دا کئی او دا کئی. عجیبہ خبری رکھل نا بل احیاء جواندے دے. او حدیث کی راضی کا نا اے چی سڑے منس کے ثواب ورطا ملاوی کی کنا ملاوی. او نبی وی اذا مات ابن آدم چی بنی آدم مرشی انقطع عملو دا عملون ثواب ختم الا من ثلاث. صرف دا درې خبرې دي صدقه جاریه علم شاگردانی دي یعنی کمل اولاد دی مور او پلار پسې دعاګانې کوي نور هر څه ختم دی. وی نه جی منځ کوي منځ کوي بیا ولا او دا صوبته یو څخه چې منځ کوي او دا صوبم ولا وړه مسلم ولا یو صدا خو کفن کې مسلط نه واپس وړم ورته د قبر کې واچولې منځ کوي. الله وی بل حیاون ژوندې دی ولکن لا تشعرون تاسو په نه پوهیږئ. د شهید شهادت باندې الله فخر کوي. نبی علیہ السلام وی د قیامت په ورځ باندې با زه ولاړم زما د امت شهیدان برا رواني د دې لاسونه به وینې رواني مخونو نه غوږونو سترګو نه به وینې رواني دا ټول قیامت میدان به ویني.
د شهیدانو نه به د وینو شراره وي خو اللون لون الدم والریح ریح المسک وی دا رنگ به د وینې رنګي خو خوشبو به د مشک او د عنبر وي سبحان الله اوی د جنت نه الله دې مونږ او تاسو ته جنت نصیب کړي وای آمین د جنت نه دراتلو ارمان هیڅ چا نه دی کړی او نه څوک کوي ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا یبغون عنها حولا د جنت نه براتلو څوک ارمان کوي لیکن وورا یو شهید دی او عزت د جنت نبی اعظم سبحان الله دا د احد شهیدان چې کله الله بخل جنت تلاړل ځان ته مخې ته ودرول اے شهیدانو وای سارمان جنت دی حوری دی غلمان دی خوراکونه دی د پیو د اوبو د شاتو چینی دی الله الله خوشحالی دی بنگلی دی محلات دی باغونه دی او شهیدانو سغواړی زه الله ستاسو هر یو خواهش پورا کولو ته تیار ما هغه شهیدان وی ان ترد ارواحنا فی اجسادنا فنقتل فی سبیلک وی ربا یو ارمان دے نمو جنت پکار دے نمو حوری پکار دے نمو غلمان پکار دے نمو د پیو والے پکار دے نہ د شاتو نہ د شرابو نہ د اوبو نہ د جنت خوراکونا یو ارمان دے ان ترد ارواحنا فی اجسادنا زمون داروحنا بیا د دنیا بدنونو تا واپس کا سن پارا فنقتل فی سبیلک ربا چې کم ټیما دا خنجر دا غشه دا تورا دا ګولې په دې سینو لګېدله او د مرګ سختۍ رالی چې دې کې کومه مزه وه قسم په الله د جنت په خوندونو په میوو کې هغه مزه نشته مونږ بیا دنیا ته واپس که چې هغه مزه بیا مونږ ته میلاو شي سبحان شهادت دومره لوی نو نبی وی د شهید مقام ته څوک نشي رسېدی د شهید مقام ته اوس خو مونږ دعا کوو که نه الله د شهادت مرګ تیار یې ولا تیار وای او سړیو وی دا هغه دا عادت جوړ شوی و که نه چې کله به مونځو کو لاس به اوچت که الله د شهادت مرګ الله د شهادت مرګ د چینار او کورمه کې شیعه سني لانجې ډېرې وي که نه نو چېرته خوار را روانو په لاره کې د شیعه او سني جګړه راغله او ډز دی څوک داسې منډې وي څوک داسې منډې وي به دعا خو یې قبوله شوه که نه به دیم غر والو یو ملګرو سره یو کندې ته پرېوتو دا ګولې ورېږي وی دغه ځای کې لاس پورته کو چې الله دې ځل مې معاف که بیا زما خوله ماته شه چې زه د شهادت سوال کوم بیا مې خوله ماته خو دې ځل خو مې معاف که شهادت قسم دی ډېر ګران دی خالد ابن ولید رضی الله عنه وی زه د شهادت په تمه ټول عمر زندگی تیره کړه کاش شهادت ملاو نشو نن زه په خپله بستره باندې مرمه په خپله حضرت خالد ابن ولید لوی شخصیت تیر شوی دی مرګ ولې په بستره راغلی او دا یو سوال دی دا یې زده کوي تا نه تپوس کېږي تم بل نه تپوس کوه چې حضرت خالد ابن ولید چې دا یو لوی مجاهد او لوی کمانډر دی چې چا به د نوم واورېدو میدان نه به باګه کوله د ده په بدن کې روغ ځای نشته دا مرګ وله په بستره ولې میلاویږي پکار دی چې شهید وی دا مرګ وله په بستره ځکه میلاویږي چې سید الکائنات د خولې نه یو ټکی وتی و د الله پیغمبر دروغه نه وی د الله پیغمبر ویلو سیفن من سیوف الله دا خالد دی کنا دا د الله د تورو نه یو توره ده دا د الله د تورو نه
یو توره ده نو کده شهید شوی خو د چا د لاسه به شهید وکنه نو هغه بم برید تاول چې ما د الله توره ماته کړې ده د یو ټکي د وجې نه دله شهادت نه میلاویږي شهادت ورته نه میلاوي نو بهرحال الله وی والفجر وليال عشر والفجر یو معنا دا د الله وی گواه دی قسم می دی د هر ورځ په سحر باندې دا سحر ډیر قیمتي دی الله وی اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا اللہ وی سحر کے قرآن آیا دی قرآن ویلو لا فرشتی رازی سحر دیر قیمتی دے نو اللہ وی والفجر دی سحر ٹیم بانی دی اللہ وی زما قسم وی دا دی گواہ وی یا مانا دا والفجر اللہ وی دا غٹ اختر دلو اختر دا سحر بانی دی زما قسم وی دا آغا سحر دے چلگو مسشیبہ بعد باوس حاجیان رازی جمرات بولی بیا با قربانے کے بیا بد اللہ دو کورنا پا ببرو سرنو بانے توافنا کئی دل تبا نور امت ساروی علالین واللہ وی والفجر پر سحر دے زما قسم وی ولیال عشری اللہ وی ورپسی دالس ششپی دالش پہ دروجی آخرنے بانے دے اللہ وی زما قسم وی زکا دے کے لیلت القدر دے او دالس رزے دے یکم ذل حجینا 9-10 ذل حجی پورے دا اختر لنبے ورزے پورے اللہ وی پا دے ورزو دے زما قسم وی زکا دے ورزو کے عرفہ دا دے ورزو کے یوم النحر دے آغا ورز دا چه انسانان قربانے کی دا اللہ دو کورنا توافنا کئے دا غورز دا چه اللہ رب کریم خپلو بندگانو بانے فخر کئے انظروا عبادی جاؤ شعصا غبورا اللہ ویو فرشتو دے بندگانو تو گورے ببر سرونا زما دو کورنا لیونی تاویگی مات جاڑی تاسو گواو سیدا ٹولو تما بخن کڑی دا ولیال عشر والشفع والوتر پا مخلوق بانے قسم نو پا خالق بانے قسم خالق اللہ دے مخلوق ممتاسو ٹول یا والشفع والوتر دا عرفی پورز بانے قسم دا اختر پورز بانے قسم یا بلا مانا وورا والشفعی اللہ وی دا سحر مانز بانے قسم دا ماس پخین مانز بانے دا مازی گرو دا ماس خطن مانز بانے قسم والوتر او اللہ وی دا ما خام مانز بانے قسم ذکا آغا دو سلور دی او دا دری دی نو دا بے جوڑے شنو والوتری اللہ وی پری منزن دی زما قسم وی واللیل اذا یسری او اللہ وی پدی تو رشپا میں دی قسم وی چکلا پخشی وی حل فی ذالک قسم لذی حجرین اللہ وی دیکھے پدی قسمونو کے عبرت دے دا پاردو خیارو خلقو اللہ چی پکم شیزبان قسم کرے دے دا قیمتی دے دینا فیدہ والا اے دا اللہ بندگان
د ځان د بخنې د پاره د الله په دربار کې بانې تلاش کوئ. زندگی داسې تیره شلو تیریږي د مرګ هیڅ پته نه لګي. د انشاءالله د را روان منګل ورځ نه 9 ورځ د منګل ورځې نه به ذوالحجې میاشت شروع کیږي. 1 ذوالحجه به انشاءالله. یو خو چې څوک شروع کې مې ورته ویلي د چا اراده وي د قربانۍ څاروی لا راوستی نه دی، پیسې لا ورکړي نه دي، خو اراده ده چې قرباني به کومه. نو هغه دی د اتوار پیر خپل نوکان ویښته سنت برابر کی تر اختره پورې به ضرورت نه پاتې کیږي. یو دویم دارې د ورځو کې کوشش وکړئ چې مونځ دنه نه بې جمع کیږي. تکبیر اولا سره تکبیر اولا سره نفل وکړئ، نوافل پکې وکړئ. چاله الله توفیق ورکړي او ختم یې کړی دی قرآن تلاوت وکړئ. کم سے کم په دې 10 ورځو کې خو یو ختم پکار دی که نه؟ 3 سپارې چې روزانه وی یو ختم به تقریبا اختر ماښامه پورې برابرېږي. کم سے کم یو ختم پکې وکړه. د عرفې روجې فضیلت به را روانه جمعه کې بیا انشاءالله بیانو. خو که دې نه علاوه څوک په دې کې 1 ورځ 2 3 روجې نیسي نو ثواب یې ډېر زیات دی. بل په دې ورځو کې دا ذکر کوي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا ډېرې قیمتي ورځې دي. ټیم پوره دی. حافظ ابن حجر رحمه الله چې دته حافظ الدنیا وی، شارح د بخاري، هغه وی دا 10 ورځې ولې قیمتي دي؟ وی په دې 10 ورځو کې 15 واړه ارکان د دین راغونډ دي. 15 ارکان د دین خو پیژنې، کلمه ده، مونځ دی، روژه ده، حج دی او زکات دی. دا 15 ارکان د دین په دې 10 ورځو کې دي. نو د دې وجې نه دا ورځې ډېرې قیمتي دي. کوشش وکړئ زما عزتمندو، روجې پکې ونیسئ، نوافل وکئ، ختمونه پکې وکئ، دعاګانې پکې وکئ او تهجد پکې وکئ. الله نه پکې وغواړئ، وجاړئ ځان د پاره، د دې ملک د پاره، د خپلو مړو د پاره، ژوندو د پاره، د خپلو بیبیانو بچو د پاره وجاړئ. الله نه څه وغواړئ؟ د دې ورځو قدر وکئ، د دې ورځو قدر وکئ. پته نه لګي را روان کال به یا مړه یو یا به ژوندي یو، څه پته لګي؟ د ورځو نه فایده والی، دعاګانې پکې وکئ. دا ورځې دا قیمتي کوي، قیمتي دي خو تی قیمتي کا. د دې ورځو مثال د واورې دی. هوښیار انسان هغه دی چې واوره راوړي او بالټي کې کولر کې واچي نو اوبه به یخې کي. که دا واوره دې همداسې کېښو خو واوره به ویلی شي. دا ورځو مثال د واورې دی. دا ویلی کېږي، تا نه تیریږي، دا لوښي کې واچوه اوبه پې یخې کا. د ورځو نه فایده والا عبادتونه پکې وکړه. الله دې د عمل توفیق نصیب کی. آخر دعوانا ان الحمد لله.